السلام علیکم ملګرو، څنګه یې ښه؟ نن درته یو ډېر مجرب عمل درښایم. هغه عمل دا دی چې کله یو کس د مریض بیمار پرسۍ له لاړ شي، نو هغه کس له پکار دی چې هغه دعاګانې چې کومې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ښودلي دي او د احادیثو نه ثابتې دي، نو دغه دعاګانو کې دې خامخا یوه دعا ووایي. اولنۍ دغه دعاګانو نه یوه دا ده چې دا دې ووایي: لا بأس طهور ان شاء الله. یا دې دا دعا ووایي، هغه دعا دا ده: بسم الله تربة ارضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن الله یا بإذن ربنا. په د خپله د شهادت په دې ګوته باندې دي خپلې لاړې پورې کړي او په هغې باندې بیا دا دعا چې کله ووایي نو دا دې پرې پوک کړي او دا دې په هغه د مرض په هغه ځای باندې یا د تکلیف په هغه ځای باندې دا دې ولګوي. یا دا ده چې خپل ښی لاس دې د مریض په جسم باندې راکاږي او په هغه وخت کې دې دا دعا وایي: اللهم اذهب البأس رب الناس اشفه وانت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. یا دې دا دعا وایي: بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك. یا دې 3 مرتبه دا دعا وایي: بسم الله ارقيك والله يشفيك من كل داء فيك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. 3 پیرې دې دا دعا وایي. یا چې کله د مریض بیمار پرسۍ له لاړ شي نو 3 پیرې دې دا دعا وایي: بسم الله ارقيك من كل داء يشفيك من شر كل حاسد اذا حسد ومن كل عين من كل ذي عين. او یا دې دا دعا وایي: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا او يمشي لك الى جنازة. او یا دې د دې نه بعد دا دعا وایي: اللهم اشفه اللهم عافه یا اعفه. دا دې ووایي. او یا دې دا دعا ووایي: یا فلانو شفى الله سقمك وغفر ذنبك وعافاك في دينك وجسمك الى مدة اجلك. دا دعا دې ووایي. او یا دې د دې دا دعا ووایي 7 پیرې: اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك. او یا دې د دې نه علاوه دا دعا ووایي: یا حلیم یا کریم اشف فلانا. حدیث شریف کې راځي حضرت علی رضی الله عنه د یو کس راغی او ورته وویل چې پلانکی کس دا بیمار دی. نو حضرت علی رضی الله عنه ورته وویل چې ته دا غواړې چې هغه ښه شي؟ نو هغه کس ورته وویل چې او. نو علي رضی الله عنه ته دا دعاګانې وښودلې او یا ورته وویل چې ته دا بره دعا یا حلیمو یا کریمو اشفي فلانا دا دعا وایه، نو هغه له به الله تعالی شفا ورکړي. یا که چېرته یو کس په خپله باندې بیمار وي نو هغه دې د بیمارۍ په حالت کې دا دعا یعنی د قرآن کریم دا آیات مبارکه 40 مرتبه د ورځې وایي: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
او یا دا چې د بیماری په حالت کې دې دا دعا وی لا اله الا الله والله اکبر لا اله الا الله وحده لا اله الا الله وحده لا شريك له لا اله الا الله له الملك وله الحمد لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله. دا دعاګانو اهتمام دې کوي، انشاءالله الله تعالی به دته ډیر اجر ورکوي.